پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو غریب سړی پیژنئ غریب څوک دی صحابه کرام دي چې رسول الله غریب خاغه دي چې هغه سره پیسې مال دولت نه وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې دا خو دی غریب کو حقيقي غریب اصل غریب هغه کس دی چې د قیامت پر ورځ باندې بدی راشي الله تعالی به د باره کې د جنت فیصله وکړي ان دومره اعمال به کړی وي کو فیصله کړي نو دا کس جنتی دی منځ به کړی وي روزه به نیولي حج به کړی ذکرونه عبادتونه خو بل طرف ته به دغه د خلکو حقوق والی وي نو مفت کې سړی خپل نیکه بل ورکی چا باندې به اسی به تهمت او بهتان لګولي په دې لار باندې کس تیر شو نو چې شپږ کساناست نو څوک اغلال روان دي څوک دې بال ته روزه خوري څوک دې بدی ګناه لري سیګریټ بس کی څوک نسوار باشي اسی په ځان ګناګارو نو چا باندې تهمت چا بهتان د چا مال د چا عزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دې کس ټولې نیکه به ختم شي او بیا هم لا حقدار پاتې وي نو بیا باغې دي چې خپل ګناهونه وربار کې نو اخره کې به د دې کس ته جهنم فیصله وشي